چې یو کس د خپل تره د زوی ګودام ته ور ورته کړی دی او د څه د وجې نه یې ورته کړی دی او موږ اکثر دا خبره کوو چې د پښتنو سره ظلم چې دی دا روان دی خو پښتانه د خپل ځان سره په خپله ظلم کوي په خپل رور باندې چې دی ښه ورځ چې دی د پښتن سود دی یو پښتن لګي د بل پښتن خپې چې دی دا وایي او دا په پښتنو کې چې دی ډېر زیات دا کارونه چې دی دا کېږي چې اکثر ټوپونو ته ور ورته کوي دغه شانتې بوسو ته ور ورته کوي د چې دی ګودام ته ور ورته کړی دی چې په هغې کې کټر ماشین هم و په هغې کې ډینه هم ولاړه وه په هغې کې دغه شانتې نور سامانونه چې دي دا په کوم پراته وو نو چې ده ور ورته کړی دی نو دی په اور کې چې دی په خپله هم سېزلی شوی دی لکه ده چې څنګه ور ورته کړی دی نو د ده پکې لاسونه هم مخار سره چې دي دا سېزلی شي تاسو ته په دې تصویر کې ښکارېږي پولیسو چې دی هم په دغه وجه به یې رانیولی چې دی سېزلی شوی دی هغو ته پته لګېدلې ده او اور چې دی دی ورته کړی د سره وجې نه دی دی د سره وجې نه ورته کړی دی چې د ده د تره زوی چې دی ډینه چلوله او وایي ده چې دی هم ډینه چلوله په دې پوسټ کې دا لیکلي دي چې ده هم ډینه چلوله او هغه هم ډینه چلوله دوانو ډینه چلوله نو د هغه د ډینې مزدوري چې ده دا به ډېره زیاته وه د هغه مزدوري به زیاته وه او د ده چې دی ټریپ نه لګېدلو د دې د وجې نه دی را لګېدلی دی د خپل د تره د زوی ډینې او ګودام ته چې دی ور ورته کړه په هغې کې به نور سامان هم ځکه ده پکې دغه ګاډي هم ودرولې کټر ماشین پکې هم بوس پکې هم نور سامانونه پکې هم نو ده ورته ور ورته کړی دی چې دی زما نه مزدوري چې دی دا سیوا کوي نو موږ چې دی د خپل رور طرقې چې دی هغه زموږ نه نه ازمولی کېږي دغه شانتې موږ د خپل رور چې دی وو چې دی مخکې چې دی دا لاړ نه شي نو دا یو مثال دی دا تاسو وینئ که نه تاسو د پښتنو سره ظلم کېږي چې موږ د دې کارونو نه ووتلو نو زموږ سره چې دی ظلم به نه کېږي کم کارونه چې په پښتونخوا کې روان دي دا هم زموږ د لاسه چې دی دا روان دي تاسو راسره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ